د هغې غلطو سره دا په موږ باندې مسلط شوي دي. 4 وزیر اعلی یې تبدیل کړل. هر ځل دا وایي چې اوس دا نوی راغی دی به د دې قوم خدمت کوي. موږ ته هغه هم یاد شي چې د دوی حکومتو په مرکز کې مو په پنجاب کې نو د پنجاب وزیر اعلی چې لګاو وی چې ما داسې سړی ولګاو چې د هغه کور کې بجلی هم نشته او هغه ډېر غریب دی. هغه چې کم لوټ مار په دغه 100 کال 3.5 کالو کې وکړو نو هغه اوس امیر ترین دغه علاقې ټول کې امیر ترین سړی دی. دغسې کو دلته ګوره نو چې یو راځي نه د هغه په دې کو نور څه کار نه کړی په یو هغې کې ډېر مخکې تللی دي چې یو راغلی دی نو هغه چې سم را ګټلی دا بل چې راغلی د هغې نه په ډبل یې ګټلی او دا چې اوس کم لاړو ده خو 4 چنده ګټلی ده او دا صوبه ویرانه کړه. اوس دا کتل دي چې دا نوی سړی نوجوان راغلی دی. زمونږ خو دا توقع وه چې په رومني تقریر کې به هغه د صوبې له یو پروګرام ورکوي چې زه منتخب شویم او د دې صوبې لپاره به زما دا ترجیحات دي. خو افسوس سره هغه د دې نه علاوه بله خبره ونه کړه. یو پوائنٹ ایجنڈا ہوا کہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو ہم نے رہا کرنا ہے. عمران خان پدے هغې باندې رها کېږي نه، عمران خان کو رها کېږي نو هغه به صرف او صرف په عدالتونو چې فیصله د هغه په حق کې وکړه هغه به رها کېږي. د هغې نه علاوه په بل څه طریقې باندې عمران خان نه رها کېږي.